د فرعون دا فلسفه انګریز خلکو ته اخودلا چې عوام کو لړاو اور حکومت کرو، خلق جنگوا او حکومت پکوا. نو دا فلسفه برطانی والا د فرعون نه حاصله کړی ده. کما فلسفه وجعل اهلها شیعا، خلق په ډلو کې تقسیموا. وجعل اهلها شیعا، دا ټول ارث په تاریخ کې لیک دی ښا. مونږ بلل شو دا جمعات د دې زیاده درس دا په تاریخ کې لیکي، دا به خلک یاد ساتي. وجعل اهلها شیعا، فرعون ګرځولیو اوسیدونکي داغه ډېرې ډلې مختلفې ډلې ګرځولې وي. په دې وجہ د باطل حکومت دستورم دا دی چې خلکو کې فرقې جوړاوا ته په حکومت کوا، نه د عوامو د آرام راحت خیال ساتل، نه د عوامو د فیدی خیال ساتل، نه د ملک د اقتصادیاتو خیال ساتل. دې ته نه قتل، بس خلک نوې پارټي یو پارټي د بل پارټي مقابله کې روباسه. امونګه ټولي چمچي کیږي پارټیانو پسې. دا دغه فرعونی پالیسی دا. وجعل اهلها شیعا. نن وګوره کنه په دنیا کې وګوره، په دنیا کې د دین د نوم نه علاوه د دین په نوم هم ډیر شي پرکېږي، خو د دین د نوم نه علاوه چې کوم مسلمانان په بهر ملکونو کې پاتې کیږي هغه ته د خبرې پته ده. الته ډلې جوړې دي، دا ډله د پاکستانیانو ده، دا د مصریانو ده، دا د بنگالیانو. قسم په الله پاکستانیان، عربیان، مصریان، بنگالیانو تسبوک پوری، بنگالیان دي پاکستانیانو تسبوک پوری. کني یو کلمه ګوري، یو کابینه بتاویږي، د یو کتاب تلاوت وکي، ازله کې به یو بل سره خېلي. د دنیا په سطح چې کوم خلک د پاکستان نه بهر تلی په دې حرم شریف کې ته وګوره، دا نور مسلمانان به د بنگال مسلمان ته سلام نه کوي، وې دا بنگالي دي. خجی دی خوا بیا یو ملک ته رادن نشه، په ملک سیستم دی نو صوبې والا جنگي. د پنجابي پښتون د الله د رضا لپاره بدی شي، هغه لطیفي ورپسې جوړي، خان صاحب داسې او خان صاحب هغه شان دی. دی خوا پښتون پنجابي د الله د لپاره بدی شي، لنګماران داسې او دا چنګړیان داسې او دا تور داسې او دا د مسلمان خبرې دی یاره. په دې دته هیڅ قسمه افسوس نه کی، دا خو یو مسلمان په کومه د پښتون د پنجابي خلاف، پنجابي د پښتون خلاف. بیا په دې پاکستان کې دا ملکی دی او دا افغانی دی، دا کابلی دی لکه. نو بیا پاکستانی د کابلی به بدی شي، د کابلی به پاکستانی بدی شي. کابلی به اوسیږي په پاکستان کې، د پاکستان خلاف بم کوي، خوريوم د پاکستان په کاسو کې، په دغه کاسو کې بخپیم دی. بیا دا یو سیستم، دا موږ تاسو وینو کنه وینو، دا فرعونی پالیسی عامه شوې ده. الله اکبر کبیره. مسلمان ودده نو بیا پدې کې چې لکدا سي کلو تراشي، زلو تراشي، الکه دغه دیریان دي، دغه دیریانو کله دي، دیریانو محله ده، بونیریانو محله ده، دا باجوړیانو محله ده. نو دا باجوړی دي، دا دیروچی دي، دا بونیری دي، دا مردانی دي. نو دا مردانیانو با ځان ته جدا ګروپي، دا زموږ مدرسو ته مرادن نشي. ما په مدرسه کې په دې پابندي لګولې، مې چې کم تنوي چې دا د دیر دی او دا د دې زې ګجر دی او دا د غبرال ګجر دی او دا د دیر ګجر دی. مې دلته په یو مسلمانانو یو نوم بل چاناله چې هغه دیریان نه دي، هغه باجوړې نه دي، هغه سواته نه دي، اسوابيوال نه دي. نو په دې کې ځان ته ګروپونه جوړ شو. الله وجعل اهلها شيعا. یا الله موږ مسلمانانو کې اتفاق اتحاد راولي. غیر خلق ته آسان یو، غیر خلق را باندې چې شروع کی کنه دا استاد وګوره نه کپدي رستو صورتونو کې به د دې هغه پوره تناظر مخ احترام